ځان نن در سره ویډیو شیر کول غواړم. امید کوم چې تاسو ته خوښ شي. ما وکتل زما ډېره خوښه شوه. ما چې خپل مینوالو سره شیر کړم. وایي چې کوم کار انسان نشي کولی که نه، الله پاک چې بیا غفور رحیم ذات دی، هغه بیا د ځناور نه هغه کار واخلي. نو هغه جنډه د اسرائیل هغه جنډه چې دی اوچته کړې وه، برې په دغه کې لګولې وه ډنډه کې. الله پاک چې کوم دی وایي انسان چې بیا کوشش ونکړي د یو څیز دپاره، نو الله سره هر قسم یعنی مخلوق دی، نو انسان هغه کار ونه کړو، په همت ونه کړو. الله پاک چې کوم دی د یو ځناور یعنی د یو پرندې نه کار وایستو او هغه جنډې چې کوم دی وغورځوله. نو کارغه زما ستا غونډه کې په ذهن کې چې کوم دی یو معمولي غونډه کې یو پرنده ده. الله پاک چې کوم دی د هغه نه هغه کار واخیستو او وګورئ چې هغه د اسرائیل جنډه چې کوم دی د هغه ډنډې نه یې وکړو، لاندې وغورځوله. نو الله خو الله دی. بیا ګورئ دا خلک چې کوم دی الله پاک سره چې کوم دی شرک کوي، خلک چې کوم دی الله پاک سره شرک کوي. الله پاک سره خو نه کېږي، ټول الله پاک خو دا دنیا جوړه کړې ده او الله پاک خو دا انسان کو نافرمانه شي که نه، د الله په در کې څه کمی هم نه راځي. الله پاک په بل مخلوق نه کار واخلي، بل نه به واخلي. تاسو د دې نه یو عبرت واخلئ چې انسان کوشش ونه کړو او هغه جنډې هغه د ناقوس نه کړه. الله پاک چې کوم دی یو پرندې ته حکم ورکړو ورشه د اسرائیل دا جنډه چې کوم دی راوباسه او ویې غورځوه. ماشاءالله الله رب العزت طاقتونو والا ذات دی او هر څه چې کوي الله هر څه کوي. نو د الله خو الله دی، الله پاک طاقت ته څوک نشي رسېدی. بس انسان چې څومره دی نو انسان ته دا عمره پکار چې خپل لیمټ کې اوسي، ډېر د حد نه نه کراس کېږي. د الله پاک چې کوم دی په هر حال کې چې کوم دی شکر دی وباسي. دا ویډیو ګورئ او انجوای کړئ.